أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دغه دنیا کې هر انسان ځان د خپل خاندان لپاره د رزق ذمہ دار ګڼي او دې دا سوچ کوي چې که زه دغه خلکو دپاره د دنیا دغه مال او متاع او د دنیا دغه سامان جمع نه کم چې کم نه دغه انسان خپل د رزق بندوبست کړي نو زه به خپله دا ذمهداري پوره نه کړم. حالانکه الله پاک په قرآن کې اعلان کړی دی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. ځمکه کې یو زنده سر داسې نشته چې د هغه رزق الله نه ورکړي. د رزق ذمهداري الله اخیستې ده. انسان ته چې کومه ذمهداري ورکړې ده هغه د الله رب العزت عبادت، اطاعت او د الله پاک معرفت دی. انسان دغه خپل کار پرېښی دی، کوم کار چې الله خپل په ذمې اخیستی و دغه انسان کوشش کوي د دغې کار پوره کولو، ځکه دغه انسان پریشانه دی. دی پوره ورځ دغې دپاره محنت کوي، پوره شپه دغې دپاره سوچ کوي او بیا هم نشي پوره کولی، ځکه کم کار چې د الله پاک دی هغه انسان خپل په ذمې اخیستی دی او کوم چې د انسان په ذمې باندې هغه کار یې پرېښودی دی. که انسان خپل کار شروع کړي نو انشاءالله الله پاک به د انسان په دغه رزق کې برکت واچي.